السلام علیکم ناظرین، زه بادشاه خان یم او تاسو ګورئ زمونږ یوټیوب چینل. نن مې تاسو سره یو مختلفه موضوع راوړې ده او هغه موضوع چې ده نو د هغې نوم دی په خپل لاس شهوت پوره کول. نو دا یو ښه عالم دی، هغې دا یو بیان کړی دی او په دې موضوع بحث کړی او بیان یې پرې کړی دی. نو راځه چې دا موضوع په دې چې نن سبا د دې نه څوک نه دي خبر یاره چې په دې کار کې ګناه دی او که نشتی پکې. نو راځه چې دا واورو دا بیان او ځان پرې پوهه کړو او که چېرته موږ په دې کارونو کې مبتلا یو، هر سړی دې ځان ته فکر او سوچ وکړي چې د دې کارونو نه موږ قلار شو نو الله رب العالمین به موږ له اجر راکړي او موږ له به دغه راکړي. ټیک شو، نو راځه چې دا بیان واورو. ایمان پاوله کې کمزوري ده خو بنیادي خبره ده. ورسره انټرنیټ په جیب کې پروت دی چې څه زړه غواړي او کومه بټن وایي هغه دی. دا کې ورته ایمان کمزوری دی. نو کله چې ایمان د سړي برابري نو بیا دومره چې دا سوچي چې یاره الله راته ګوري نو بیا حیا وله ورځي. خو دلته خو هغه قسم نشته. نو د الله نه یره کمزوري ده، ایمان کمزوری دی، موبایل ورسره جیب کې دی. ورسره درېیمه خبره کور کې ماحول هم دغه دی. کله به کې دام غټ رول ادا کوي چې کور کې ماحول هم دغه دی. مشران کشران هم ډیش ګوري، ټي وي ګوري، سندري ګوري، ډمان ګوري. لباس دننه کور کې د زنانو ګډوډ دی، د تره لور دننه راځي، کاکا زوی دننه ناست دی، ماما زوی دننه راغی. دا ټولې قصې په دې کې دننه یو څه نه څه اثر کوي. خو د ټول نه غټه وجه هغه د ایمان کمزورتیا ده. ټولو نه غټه وجه هغه د ایمان کمزورتیا. نو په دې بیمارۍ کې بیا اخته دي. دا یو کس نه دی، یعنې زه زما دا عادت ته چې زه په دې سوالاتو کې هغه سوال زیات نه بیانوم چې کومې تکرار ډېر کېږي. هغه سوال بیانوم چې هغه داسې فایدهمنې نه وي. یعنې که دا سوالونه چې دا ما ته بې شماره دا سوالونه زما نه کېږي، بې شماره بدون مبالغه، بې شماره. زه څه وکړم او څنګه یې پرېږدم، زه څنګه کوم، څنګه، کله، ولې. دا غټه بیماري ده نن سبا د ځوانانو. دا بیماری عامه شوې ده. دا بیماری عامه شوې ده. خپل شهوت په خپله پوره کول په خپل لاس او دې هدف پورې رسېدلې ده چې یعنې داسې نشتې جوړه شوې ده چې وینه کې جونې نه تېرېږي مخکې. او د دې د لاسه منزله نشي راتلی. مونږ سړي له خوند نه ورکوي. علم په مجالسو کې ناسته خوند نه ورکوي. د پاکو خلکو سره کېناسته سړي له مزه نه ورکوي. بس همیشه د دې سړي څه سوچي، د دې هلک او دې جنۍ چې دوی ځان له یو کمره کې وي، ځان له کمره کې وي، ورسره انټرنیټ وي، ورسره ټي وي وي او بس دغه مناظر، دا تصویران او دا قیسې کته او دا ورته لګیا. د دې نه به یو بیماري جوړېږي، یو نشتې جوړه شي. تر دې چې دې دپاره بعض ډاکټران، یعنې دا مسله دومره ګټه شوې ده، دا بعض د اتي په غوږ کې اوده دي. نه نوي حالات برابر دي، ته د اتي په غوږ کې اوده حالات برابر دي. ډاکټران اوس باقاعده دې دپاره علاج راویستی دی چې څنګه به یو سړی ځان د دې نشې نه منع کوي. دې نه نشه جوړه شو. زه هغې له نظم چې دې کې نقصانات څه دي او څه نه دي ډاکټري نظریې سره، هغه جدا مسله ده. موږ بعضو درسونو کې بیان کړي دي چې تاسو اورېدلي. خو صرف دومره کافي ده چې دا کار د الله نافرماني ده. دومره پوره نه ده. که نور څه نقصان یې ته بیان کړم، د دې نه خوا بل ګډ نقصان شته. زه به داسې ووایم یو څو سکندو دپاره به یې ومنم ځه چې په دې کې بدني هېڅ نقصان نشته. نو د دې به څه جواب کوو؟ دا چې الله وایي مې کوه، دا چې پیغمبر منع کړی، دې سره به څه کوو؟ زه خو یم بدن دې پې زما
که خرابېږي او که نه خرابېږي هغه یو وروستنۍ مسله ده. بنیاد کې دا مسله چې زما رب څه وایي، زما پیغمبر څه وایي. نو چې الله او د الله پیغمبر ته منع کړي نو دې کې زمونږ څه ده؟ زمونږ فایده ده که نقصان دی؟ ګور الله کېدی نشي چې الله دې په موږ باندې داسې کار حرام کړي چې په هغې کې زمونږ فایده او موږ ته پکې نقصان وي. دا نشي کېدی شي. الله موږ له د واده اجازت راکړی که نه دی؟ فایده پکې ده که نقصان دی؟ فایده ده. نو تا ته وایي څلور وکړه، څلور وکړه ځکه چې څه دی پکې فایده ده خو نقصان پکې نشته. خو زنا مه کوه. اوس سوال دا دی چې الله ما د زنا نه منع کوي او راته وایي د دې څلورو ښځو سره واده وکړه، نو دې څلورو سره چې زه واده کوم زه زنا ولې نه کوم؟ خو یو شی دی، نو ښځې دا دی او ښځه هغه ده. نه، یو شی نه دی. هلته چې کله ته زنا کې نسب ګډوډ کېږي، عزتونه خرابېږي، بیماریانې لګي، قوم شرمېږي، معاشره خرابېږي، ملک ته پوره ګډوډ کېږي او داسې پسې بیا ځه او ځوانان خرابېږي. ځکه اډې به کولی شي، ځوانان خرابېږي، جنکۍ به ګډې وړې شي. نو کوم ځای کې په صحیح طریقې سره واده او کوم ځای کې زنا. پوه شوې که نه؟ دا د سوچ خبرې چې سړی چې الله ما ته وایي څلورو ښځو سره واده وکړه، څلورو سره زه واده کولی شم، نو زه د څلورو ښځو سره زنا ولې نشم کولی؟ په دې کې او دې کې څه فرق دی؟ دې کې او دې کې دغه فرق دی کوم چې ته ما بیان. اوس مې ورسېدی او که نه؟ ښه، او چې الله راله یو کار جایز کړي موږ یې کوو، او چې الله یې جایز کړي ځکه چې هغه پوهېږي، هغه په هر کار کې حکمت دی. ګوره که دې رب موږ ته ویلی وی چې د څلورو نه زیات ښځې جایز دي، موږ به کړی وی که نه به کړی؟ او که دې رب راته ویلی وی چې د یو نه علاوه بله نشي کولی، موږ به کړی وی؟ موږ خو د الله بندګان یو چې څه راته وایي هغه کوو. نو چې الله را باندې یو کار ناروا کړي موږ ناروا کړو. اوس یوه ښځه تا واده کړه، د دې د خور سره ته نکاح کړه، حالانکه الله تا ته دا ویلي چې دوه درې څلور ښځې کولی شي، او ته د دې د خور سره نکاح کوې، کولی شي؟ سړی چې دې کې څه دي؟ هلته الله وایي مې کوه. خو چې د دې د خور په ضد ته یو بله پردۍ ښځه راولي بیا جایز دي، ځکه چې څوک وایي جایز دي؟ الله وایي. او د الله هر کار د حکمت نه ډک دی، حکمت نه خالي نه دی. په دې ځان پوه کړه. الغرض دا نس خبره رانه لږ اوږده شوه، خو دا د نن سبا یو غټه بیماري ده ځکه مې په خبره ډېره وکړه. اوس ضرور الله دې ورته هدایت نصیب کړي سره زمونږه. دایم ګوره ایمان دی چې د 13 او 11 پیرې قسمونه خوړي دي چې زه به دا کار بیا نه کړو. دا هم ایمان دی، یعنې دومره دی یېرېږي د الله، خو نفس او خواهشات او د شیطان په مقابله کې کمزوری دی. او دی بیا دا کار کوي او بیا کوي او بیا کوي. نو په ده څو کفارې دي؟ دا مسله یاده کوي. ګوره که چېرته قسم دې وخوړو په جدا جدا کارونو باندې، لکه مثال یو سړی وایي زما دې په الله قسم وي زه به څښاک نه کوم، زما دې په الله قسم وي زه به سګرټ نه څکم، زما دې په الله قسم وي زه به کپړې نه اچوم، زما دې په الله قسم وي زه به پلاني خواله نه ځم، او ده دا کارونه وکړو. نو د هر یو قسم جدا کفاره ده، ځکه چې هر یو کار ځان له څه دی؟ جدا مستقل کار دی. خو که چېرته یو سړی قسم وخوري ډېر قسمونه په یو کار باندې، نو بیا دوه صورتونه دي یادې کړه. یو که چېرته یو سړي قسم وخوړو او دا قسم یې مات کو او کفاره یې ورکړه، لکه څنګه چې دا ور دی ده وایي چې زما دې په الله قسم وي زه به دا ګناه نه کوم، او ګناه یې وکړه او بیا یې کفاره ورکړه. صحیح شو؟ سبا له بیا دا قسم وخوړه او بیا یې ماته کړه، قسم یې بیا مات کو، ګناه یې وکړه، نو په ده باندې بله کفاره شتي، ځکه چې هغه زړه قصه ختمه شوه، هغه زړه د کفارې سره ختمه شوې ده. خو که چېرته داسې چې زما دې قسم وي زه به دا کار نه کوم او بیا یې وکړو، زما دې قسم وي زه به دا، او کفارې نه ورکوي، زما دې قسم وي زه به دا کار نه کوم، او زما دې قسم بیا یې کوي او بیا یې کوي او بیا یې کوي او کفارې نه ورکوي، او بیا کفاره ورکوي، په آخره کې د دې ټولو قسمونو به یو کفاره ورکوي. ولې؟ فعل یو دی. بارک الله فیک، رفع الله قدرک. فعل یو دی، کار یو دی. خو که چېرته په منځ کې د یو کفاره ورکړه
نو بیا هغه ورپسې چې کومه ده د هغې به جدا ورکړي ځکه چې هغه یوې قصه څه شوه ختمه شوه پوه شوي به تاسو که نه او د قسم کفاره که تاسو ته معلومه ده چې لسو مسکینانو له خوراک ورکول دي یا لسو مسکینانو له جوړه جامه ورکول دي او که د دې طاقت یې نه وي نو بیا 3 ورځې روجې نیولي والله اعلم